بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، سلامونه احترامات. ستاسو ورور سجاد علي ما دې ټایم کې موجود یم په ضلع بونیر چغرزي ګلبانډۍ کې د احساس پروګرام کمی پیسې چې وي هغې لپاره دا سنټر مقرر شوی د ګلبانډۍ. نو تقریبا یو ورځ پکې هغه کسان کم چې دي نو راغلي دي او پیسې ورکړي دي، هم ګنټې نه میله. دلته کې راسره ګلبانډۍ کم کسان چې دي هغه موجود دي، دو روزانه راځي دلته په ګنټو انتظار کوي او چې د هغو ته څه مسلې دي د پوښتې کوو چې کسان بیا راغلي دي پیسو والا احساس کم پروګرام والا او که نه. السلام علیکم. سلام ټولو نه نمبه استاد شکریا سجاد ورور داره ټیم او هفته وشوه تقریبا د زیارت په ورځ دا پروګرام شروع شو. نن بیا د زیارت ورځ ده او یو ورځ د جمعې په ورځ یوې ګنټې له را کسان راغلي او تاسو ته معلومه ده دلته د روډونو مسله ده، د کوټوال نه لامي باندې نه د سر قلا نه تقریبا د سوري نه پکې هم راغلي او سړي حقه چې روکشي دي نو بیا پرې سترګو موږ نه دي لیدلي. او دومره خلک راځي د زنانه یاره 200 زنانه هم راشي د ورځې 250 هم راشي، غریبانان یې ناست دي په خپله جو دلته نه د اوبو تنظام شته نه د روټۍ شته چې دغه شي خلک خور شي بیا چې ډېر تنګ شي جو خور شي. ټلیفونونه مو وجلو او په رابطو مو وجلو څوکي نه. دلته نور نږدې سنټر منټرې شته که نه؟ دا را ګلبانډۍ سنټر یې ورکړی بیا وي چې ګمبد ته نو دا غریبانان ګمبد ته کړی ده ګمبد هغه هم بټالۍ ته راغلی نو بیا هغه نه بیا راله واپس وي چې دلته راځي نو د دې ځای هغه هم نه دا مسله ضروره شته نه. نو ضلعي انتظامیات ته ریکویسټ کوو او یو عاجزانه اپیل ورته کوو چې یاره دا خلک راکړېږي د دیو څه که ستاسو له څه حل درځي او له راوباسي نور څه حل شته نه. ټیک شو، مهرباني. یو بل یو مشر ولاړ. السلام علیکم سجاد بھائی، تاسو ډېره مهرباني چې تاسو دلته کې تکلیف ورالی زموږ دې غریبۍ ته. نو زه دا خبره کوم چې زموږ دا پسمانده علاقه ده او غریبانان یې زنانه دي نو د ګامشال نه د ګلبانډۍ د دې ګلبانډۍ د مضافاتو نه سر قلا نه د علیم باندې نه دا درېیم د جمعرات د بامي او کوټوال نه دی نه د جمعرات د ورځې نه لکه دا پروګرام جوړ شوی دی نو دلته کې موږ وینا وکړو نو کسان راټول شي لکه 200 زنانه راټول شي هغه ټولې غریبانان بوډېګانې او زموږ مسله دی زموږ خو مهاله څاروره دې مسلې نو موږ خو لکه ټوله ورځ په سکول کې نه شو ویستی که نه. هغه زه اوس راتلم زما کور په دې روډ کې تا ته معلوم دی که نه. نو شهزاد بګي ما ټلیفون وکړو چې میډیا والا راغلی د سکول ته راتلم نو په دې لارې دومره زنانه ناستې دي چې تا ته ویلی نه شم او وږي تږي نه د اوبو څه دغه هوټل یې بند دي او بیا دلته حکومت نه موږ د حکومت هم ډېر احترام کوو چې لکه ګڼه ګوڼه به یو ځای ته نشي راجمع کولی. دا کسان ولاړې روزانه دا ګڼه جمع کېږي روزانه دا ګڼه جمع کېږي. دا احساس پروګرام والا کله راغلی اوس دې هفته کې څومره وخت راغلی؟ دې تقریبا یو ورځ راغلی یو ګنټه نیمه کار یې کړی زما خلک 60-70 کارډونه یې کړلي بیا تللي بیا نه دي راغلي. معلومه ده چې ولې تللي یا والله عالم ته دې بالکل موږ ته وجه نه معلوم چې دا ولې راغلي. خو موږ ته ما د سجاد بھائی شهزاد سره خبرې وکړې نو هغه چې موږ ټیم برابر او لکه درغلي خو دا اوس به دا 15-16 ټلیفونه مو ما ته راغله نو د یو تن نه دی راغلی دلته کې نو څوک چې ګامشال ته تللی څوک چې پورې بني مرزا سر کې دي یو ځای بل ځای که نه. خو موږ ته ډېر تکلیف ترې دی غریبانانو زنانو ته. حکومت نه به څه غوښتنه کوئ؟ زه خپل دې ممبرانو صاحبانو ته زموږ ملګري دي محترم دي مشران دي زموږ ایم پی ای صاحب ته ایم این ای صاحب ته دا خواست دی چې ډېر د دې ګلبانډۍ او دې په اسمانده علاقې چې دي د چغرزو بلکې ټول چغرزو ته دا تکلیف دی یوازې ګلبانډۍ ته نه دی نو چې دا دوی بالکل په خصوصي په خوشحالۍ باندې دا کارونه راولېږي را سړي او وکړي دا کارونه که نه او دا تکلیف نه خلاص شي. تکلیف نه خلاص شي موږ ته لکه تکلیف نه موږ په دې خلکو پسې ګرځو زموږ کارونه یې د دې نه موږ ته سبا هغه دا و چې تاسو په دې معمولي کارونو کې دا موږ له دومره تکلیف راکړی چې نور به را څنګه که نه. مارې طرف نه دي د ټولو ته سلام وي او حکومت ته مې دا خواست دی چې دا زنانه جزانان سار راشي تر ماښامه پورې ناست دي ګیر چاپېر د سکول نه او بیا یې څه پته ونه لګي جزانان بیا ماښام خیرې کوي او په سرو سترګو جاړي او ځي رواني او زما خپله ټبر 3 پیرې ګمبد ته لاړه کله چې هلته لاړه چې ګلبانډۍ ته لاړه چې ګلبانډۍ ته راشي نو وی بیا لاړه دغه ته ګمبد ته لاړه کله وی ګامشال ته لاړه نو زنانه ساره چې حکومت ته راخواستې چې د دې څه دغه روان کړي هغه پیسو پسې هغه کم تاسو په ټیکټونو کې وخوره هغه خو په ټیکټونو کې لاړې دلته زموږ دا خو خیر بیا هم نږدې خو د سر قلا نه راشي د علمي باندې نه راشي د کوټوال نه راشي د ګامشال نه پکې راشي نو هغه جزانه دلته څه هوټل خو نشته چې روټۍ وخوري یا څه نور څه بندوبست شي نو چې هغه جزانه لمکو نو خیرې کوي رواني نو دې له حکومت له پکاره چې د دې ځای دا سنټر دی چې په دې کې مقامي کینی او دا کار دلته ختم کې په خوشحاله سر کتونکو دا د ګلبانډۍ سنټر کې موجود ما لکه د حکومت وی ریلیف نه خو یو عذاب جوړ شوی دی خلکو د پاره زنانو د پاره دلته کې بل کس سره خبرې کوو. سلام
السلام علیکم سجاد بھائی ډیره مننه تاسو ته هرکلی وایو دلته په راتلو باندې او زموږ طرفه خو دا ریکویسټ زه په خپله راغلی یم د یونین کونسل سوري نه دلته دې ملګرو نه موږ معلومات وکړو نو دوی وایي چې لکه موږ ته نورو کسانو وایي چې داسې ګلبانډۍ سنټر یې ورکړی دی نو دوی وایي چې یاره دلته هم غټ عذاب جوړ شوی دی ځکه چې دې کې اکثریت چې دی هغه د زنانو دی نو زنانو ته ډېر مشکلات دي ځکه چې دا پسمانده علاقه ده لکه هغه پیادل راځي دې ځای ته او بیا پکې داسې لکه مطلب زنانه دي چې هغه تقریبا 70+ یا 80+ نو هغو ته ډېر مشکلات دي ښه به دا وي که هغوی د دې په وجه یا لکه په کور کې بل داسې مشر له هغه دغه ورکړي یا د هغه زوی یا رور بل شي نو ډېره به بهترین وي او موږ انتظامیه ته دا ریکویسټ کوو چې هغه لکه هر کلي ته د دې هغه سهولیت ورسوي ځکه چې ډېره مشکله ده خلکو ته ځکه چې یو خو په دې ګڼه باندې په دې باندې لکه ډېره پابندي لګولې ده او بهتر هم ده چې موږ د دې لپاره احتیاط وکړو خو لکه موږ بیا هم بار بار دا ریکویسټ کوو زموږ ملګرو ټولو ښکلې خبرې وکړي چې لکه عوام ته د دې هغه صحیح کوم حق چې دی هغه لکه کلي ته ورسي او خلکو ته دا عذاب چې دی دا نه میلاویږي ځکه چې لکه دوی ووایي دلته راغلي یو ګنټې دپاره بیا لکه زموږ خلک دغه شانې اغوتلي دي څه پته یې نشته ده چې لکه مطلب څه وجه ده یا څه وجه نه ده نو موږ به لکه زموږ د طرفه دا ریکویسټ دی چې لکه د دې ښه صحیح تقسیم وشي او خلکو د حق په صحیح طریقه باندې میلاو شي. شکریه ادا کوم جی زه سر په خپله راغلم په 2 بجې راغلم په خپله غریب سړی یم نن مې دیاړي بند شوې ده تاسو ته 100 روپۍ میلاوېږي موږ ته نه دي میلاو شوي او کور ما ته وتنه کړ نه ته 4 ورځې زه 200 روپۍ خرابوم که نه اول خو دیاړیان دي چې جي د لرګو مرګو یا دغه کاري د بلاکونو نو هغه نه نن درېیمه ورځ ده چې ما غواړه قضا کې 100 روپۍ ده ما ته وتنه کړه ناسته ده زه ستاسو شکریه ادا کوم بس حکومت ته بس حکومت موږ ته شکریه ادا کوو چې غریب خلک یو قسم دی چې دومره غریبانان یو که نه لکه زموږ چې دیاړي نه کوو مثال ته هغه وتنه کړه ما ته ناسته ده په وتنه خو نن سبا وړو ما ګران دي غوړي ما ګرانه دي او زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو حکومت ته زموږ دا خبر زه ته راورسوئ ولس د ګلبانډۍ کم کسان چې دي تاسو خبرې واورېدې دا سنټر یې مقرر کړی د ګلبانډۍ د احساس کم ریلیف پیکیج چې ورکوي نو دا ریکویسټ چې یاره دا خو احساس ریلیف دی لکه اسانی به پیدا کوي نو دوی چې زموږ دپاره دا یو عذاب جوړ شوی دی ضلعي انتظامیې ته او حکومتي چارواکو ته زموږ هم خواست دی او د دې ولس هم خواست دی چې زر تر زره دي دا سنټر کم پیسې چې ورکوي دا دې بحال کړلی شي چې دا خلک د لوی عذاب نه خلاص شي او اسانیو ته پیدا شي خپل کوربه سجاد علي ورکوي اجازت او د الله په امان.